سورہ صافات آیت نمبر 50 شپږم رکوع درېشتم سپاره صفحه نمبر 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين صدق الله العظيم سورة صافات آیت نمبر 50 شپږم رکوع درېشتم سپاره صفحه نمبر 20 د دې ما قبل درس خلاصه تاسو ته مختصرا شانته بیانوم چې دا مخکې سبق زموږ د لپاره آسان شي. ما قبل سبق کې مونږ د جنت تذکرہ الله رب العزت دې ځکه کړي و چې په جنت کې نعمتونه به وي. اول نمبر نعمت به کې دا به وي چې میوه به وي پکې د عزت او دغه شانتي تختونه به وي او په هغه تختونو کې به جنتیان یو بل ته مخامخ بناست وي. داسې ونوي چې د یو سړي د شاته بل لاین لګېدلی وي او د دویم لاین د شاته دریم لاین لګېدلی وي. داسې حساب به نه به وي. په جنت کې به کم دی کولو ځای نه وي. په هغې کې به جنتیان بالکل آمنے سامنے یو بل ته مخامخ بناست به وي. او بیا به هغې ته چې کم دی شراب به مخې ته راځي. هغه شراب به داسې وي چې بالکل تک سپین به وي او الله رب العزت د هغه شرابو صفت بیان کړی و چې نه به دغه شراب په دماغ باندې اثر کوي او نه به دغه شراب په معده باندې اثر کوي، بلکې دا به کم دی چې څوک مسکین هغه ته به انتهایی مزه او خوند به ول ورکوي. د دنیا د شرابو نقصان دا دی چې یا د انسان چې کم دی په دماغ باندې اثر کوي هغه بیا ګډې وړې وي، او یا چې کم دی د انسان په معده باندې اثر کوي هغه ازمولی نشي. د آخرت شراب به داسې به نه وي. او بیا دریم نمبر الله فرمای چې دې ته به کم دی حوري به راځي او هغه حوري به داسې وي چې د خپل د جنتی د خاوند نه بغیر به په چا باندې نظر به نه لګېدلی او اول نظر هغه به چې کم دی د خپل جنتی خاوند د پاره به اوچتیږي. دا درس چې کم دی زمونږ د ما قبل درس خلاصه وا. الله دې دا ټول مونږ تاسو ته را نصیب کړي چې کله دا جنتیان داس خپل مینس کې کینی په تختونو باندې دی خپل مینس کې خبرې اترې کوي. نو داس یو دوه جنتیان بکینی، یو تبوي دا یو ملګری و دی بل ملګری تخپل واقعه بیانې ویره په دنیا کې زمونږ یو کافر ملګری وو او هغه ته چې کله مونږ دا خبرو کله چې یاره داسې آخرت هم شته او الله پاک به کم دی ګناګارانو ته کم دی دوزخ ور کوي او الله پاک به مسلمانانو ته کم دی جنت ور کوي. نو زمونږ د کافر ملګری به زمانه ته پوسو کو چې دا خبره رښتیا ده چې یو انسان به مري او بیا به دا انسان به خوري کیږي او دغه انسان به دوباره را ژوندې کیږي. با نو زمونږ د کافر د ملګری مطلب پیداوي چې ته به دا خبره ډېره په حیرت سره ګڼله چې دا خدا سي صحیح خبرې نه دي. او دا جنتی به دا بل خپل ملګری برا پاسي وی ترا پاس ته اوس هغه د ملګری حال خیمه. نو علماء لیکلي دي چې دا جنت او د جهنم نقشه داسې ده چې دا جنت داسې اوچت دی او جهنم چې کوم دی د جنت نخکته دی اور دا دې د پر الله جوړ کړی دی چې دا جهنم کې چې دا کم خلق دی په سزا کې وي نو دی بدلان دي نمبر خلقو ته داسې ګوري نو دی به انتهایی په دې باندې خفه کیږي. او دغه شانتي دا جهنميان وجه کوم دي د جنتیان نو دوه شیزونه ډیر زیات غواړي د لاندې نه به ته چغي وخی چې را مونږ ته لګ شانتي وبراکه او دویم به ته دا چغي وخی چې لګ مونږ ته لګ شانتي خوراک راکه. خو الله رب العزت وجه کوم دي په کافرانو باندې دا دوه شیزونه حرام کړي بوي دا به دي ته نه ور کوي. نو بهر حال دا جنت داسې اوچت بوي او جنت به داسې خکته وي. نو دا جنتیان چې دا کم دو جنتی ملګری دي
نو دی به وتی تراشه ستا تا خپل ملګری خیمه چې مونږ ته په دنیا کې مونږ بوله چې کله دا خبره او کله چې آخرت شری نو هغه به دا خبره سره غړنه حیرت سره نو دی به دا چې دبر نه لاندې جهنم ته داسې وګوري نو الله فرمای چې هغه ملګری به چرته وي فی سواء الجحیم دا به بالکل د جهنم په مینس کې به وي نو چې کله دا جهنمی خپل دا ملګری داسې وګوري د جهنم په مینس کې نو دی به خپل ملګری ته داسې وګوري چې ګوره الله رب العزت فضل خو ما سره په دنیا کې نه وو نو زبه هم د دغونته گمراه شوی او ما او زبه هم سوم په جهنم کې بزوما نو دا هغه ټوله مکالمه الله رب العزت په دې آیتونو کې ذکر کړی دا خلاصه دا شوله چې کله جنتیان جنت تلل شي الله ول چې کم دې تختونه به ورکی او الله بدیل چې کم دې د دې عزت بو کی نو بیا به دا جنتیان په خپل مینس کې بس کوي خبرې وکړي نو یو دو جنتیان به وي نو هغه به کم دی دا یو جنتی و دی بل جنتی ته د خپل د ملګری خبره کوي چیرې په دنیا کې زمونږ سو یو کافر ملګری وو هغه د وجه کله هم موږ د آخرت خبرې وکړو نو هغه به ویل چیرې دا داسې رښتیا خبرې نه دي نو دی وجه کم دی د خپل ملګری ورا پاسي او د خپل ملګری ته به د جهنمی په جهنم کې وخیدا سي د برنه نو چې کله دا ملګری وګوري چې زما دا کافر ملګری په جهنم کې نو دا جنتی به وي وی کچرته د الله رب العزت فضل ما سره نه وو نو زبه هم په دنیا کې دغه ته گمراه بوم او ما ته به هم دغه شان دي او د جهنم سزا ملاوي دله نو دا ټول خبره الله رب العزت په دې کې ذکر کړی دي فاقبل بعضهم على بعض پس را مخامخ بشي زنی لدوینا على بعض پزنی باندې يتساءلون او پمخ او پخپل مینس کې با تپوس بکړي قال قائل ابوي يون کې ويون کې منهم لذينا اني كان لي بشكو زما قرين يوم الغري يقول هغبويل انك آيتي لمن المصدقين لتصديقون كنا اذا متنا اي هر کله چې مونږ بشو مړه وکنا ترابا او شومنګ خوري وعظاما اور هډو کې ان لمدينون نو آیا منتبا بدل را کولی شي قال ارشاد بوشي هل انتم آیتاسو مطلعون قتل غواړي فطلع پس دی بو ګوري فرآه نو وبویني دی فی سواء الجحیم پمینز د دوزخ کې دا ملګری به چرته ګوري په دوزخ پمینز کې دا جنتی به وي قال دی به وي تالله د الله رب العزت په ذات دی قسم وي ان کتت نزدې وو چې تت لتردین چې زبا دی هلاک کړو ما ولولا نعمت ربي او کچری نو فضل زما درب لکنت نزب ضرور من المحضرين لحاضر کړي شوی مجرماننا افما نحن بميتين او دا جنتیان په خپل منس کې بیا خبري شروع کی دی به د خپل دوزخی ملګری به وګوري دا په جهنم کې وي دی به بیا خپل منس کې خبري شروع کی ویرا اوس به خو چې کم دې مونږ مړ کیږو نه نو دی به وته وي چې نه بس په دنیا کې چې مونږ ته اول سلمان کم مرګ راغلی وو هغه مرګ راغلو ختم شولو او اوس په چې کم دې نه مونږ ته به مرګ راځي او نه به چې کم دې مونږ ته د الله عذاب ملاويږي با نو دا جنتی به وي چې ان هذا له الفوز العظیم او دا خوري غټه کامیابی خو مونږ ته ملاوي شولا مونږ په خپل سترګو باندې او کتلو چې کافر په جهنم کې دی په خپل سترګو باندې او کتلو چې اوس به دوباره سن راځي مرګ به ناراضي الله به مونږ ته عذاب هم نه راکړي نو دا یو جنتی و دی بل جنتی ته سوې ان هذا له الفوز العظیم دا خو رضیات غټه کامیابی مونږ مونډلې ده او دی بسوي چې یره دغه کامیابی د لپاره عمل په دنیا کې پکارو لمثل هذا فليعمل العاملون دی کامیابی ته به هغه یو بنده راځي چې په دنیا کې څه کړی وي عمل یې کړی وي نو دا به د جنتیان په خپل منځ کې معمولی شان خبرې وکي
افما نحنو پس آیا نیو مونگا بمیتین مڑکیدن کے الا مگر موتتنا الاولا مڑکیدل زمونگ دا دړومبي ظلمان دي چې په دنیا کې شوي دي وما نحنو او نیو مونگا بمعذبین عذاب را کولی شونا ان هذا بشکدا لهو الفوز العظیم دا خډیر لوی کامیابی ده لمثل هذا دا داس کامیابی ده پارا فليعمل پکار دي چې عمل وکړي العاملون عمل کوونکې واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين